الله رب العالمین ورته فرمایي زمیدار کاکا دکاندار کاکا خپل عمل د جنت قابل نه دی تا خو ډېر خفه کړی وم تا خو خپله ګیره زما په نافرمانۍ کې سپینه کړې وه تا د ورځې او د شپې زه خفه کړی وم دا د جنت تاج ستا د خپل عمل نتیجه نه ده دا د جنت جوړې ستا د خپل عمل نتیجه نه ده دا ستا یو طالب جان بچی و مدرسه کې دې داخل کړی و هغه وخت کې تا ته د زده کړې قدر و قیمت نه و معلوم نن یې درته د دې ټولې دنیا د وړاندې ښایمه چې دا عزیزان دې وویني دا رشته دار دې وویني دا کلیواله دې وویني دا خپل خپلوان دې وویني ته به خو به د مدرسې د بچي په تعارف شرمېدلې د کالج د بچي په تعارف به خوشحالېدې او د مدرسې د بچي په تعارف باندې به شرمېدې د کالج بچی ته به د خرچه ډیره په خوشحالۍ ورکوله او د مدرسې بچی ته به د چنچي او د رکشې کرایه هم ډیره په مشکله ورکوله د سکول ماهانه 15,000 روپۍ فیس در باندې نه بوج کېدلو خو د مدرسې د بچي 1000 روپۍ د میاشتې دا در باندې بوج کېدلې دا نن هغه قدر و قیمت درته ښودل غواړم ستا بچی په مدرسه کې څه ګټلې دي ستا بچی د قرآن په حفظ سره تا ته کومه ګټه کومه کمایي درکړې ده ستاسو د نورو بچو کمایي به په دنیا کې پاتې شي او د حافظ جان بچی کمایي به در سره الله قبر ته بوزي چې په کوم ځای کې د دنیا ټولې کرنسۍ کار پرېږدي او په یو څو ګزه کفن کې په یو ډوغل کې الله رب العالمین سره خالی مخامخ شي او د دې ټولو بچو ټولې کمایې او آمدنۍ په دنیا کې پاتې شي نو د طالب جان بچی د قرآن کریم د کرنسۍ مارکیټ به آغاز وکړي او دا به شروع شي بیا به د الله نه د الف لام میم په تلاوت خلاصېږي بیا به د الله نه د دې معصوم بچی د قرآن کریم د شپې او د تهجد په تلاوت باندې خلاصېږي او دا زه د ځان نه وایم دا امام فخر الدین الرازی رحمه الله تعالی د قرآن کریم په تفسیر کبیر کې د بسم الله په فضائلو کې لیکلي دي حضرت عیسی علیه السلام په یو قبرستان باندې تیر شو او هغه قبرستان کې الله رب العالمین ورته د یو قبر حالات ښکاره کړل کشف القبور انبیاء ته معجزتن کیږي اولیاء ته کرامتن کیږي زمونږ استادو د پاکستان په بزرګانو کې هم داسې بزرګان تیر شوي دي چې هغوی ته الله رب العالمین د مړو د ننه د قبرونو حالات منکشف کړي دي عیسی علیه السلام این یو سړی دی په قبر کې ډیر په تکلیف دی او ډیر په چغو کوکارو په سختو په آوازونو په دردونو په آهونو کې په هغې کې راګیر دی عیسی علیه السلام قبرستان باندې تیر شو څو ورځې بعد بیا په هغه قبرستان را تیریږي نو د هغې قبر د مړي حالات ورته الله ښکاره کوي دا مړی اوس په مزو کې دی دی په جنتونو کې دی دی په خوشحالو کې دی دی په خنداګانو کې دی دی په حورو په غلمان کې دی عیسی علیه السلام حیران شو تپوس کوي ربه د دې مړی اول حالت راته تا وښودلو دی دوزخي و اوس یې زه په قبر را تېرېدم د ده حالات راته تا ښکاره کړل الله دی جنتي دی راز خو پکې پروت دی زما ربه خو اوی خیر راته څه راز دی کوم عمل د دې مړي داسې دی چې د ده د مرګ نه وروستو د ده دپاره قبول شو
او د ده په تا د نجات فیصله وکړله. الله رب العالمین ورته فرمایي زما حوږ او محبوبه پیغمبر حضرت عیسی علیه السلام دا بنده چې مړ شو د خپل عمل په اعتبار سره د دوزخي و، نافرمانه و، زه یې خفه کړی وم. د ده د بیبي په ګېډه ماشوم پاتې شو. هغه ماشوم چې کله وزېږېدو د پلار د مرګ نه وروستو او هغه لوی شو، د دې قابل شو چې څه خبرې زده کړي او خبرې شروع کړي، هغه وخت کې ورته مور ووي زویه لاړ شه د الله رب العالمین آسماني برحق کتاب انجیل د هغې د زده کړې دپاره یو عیسايي عالم ته مخې ته کښېنه او ګوډې ماتې که. او دا ماشوم دی چې کله کښېناستو استاد ورته د وړمبۍ ورځې وړمبۍ سبق شروع کو، وایه بچیه بسم الله الرحمن الرحیم. نو روایت کې راځي الله رب العالمین ورته وفرمایل زما عیسی علیه السلام چې کله دې ماشوم بچی په خپله معصومه ژبه باندې ما ته رحمان او رحیم ووې، ما فرشتو ته حکم وکړو فرشتو زما صفت د رحمان او صفت د رحیم هغې له حیا ورځي چې بچی به یې ما ته په دنیا کې رحمان او رحیم وایي او پلار له به یې په قبر کې زه عذاب ورکوم. د دې بچي د وړمبۍ ورځې د مدرسې د سبق د برکته د دوزخي پلار وبخئ او دې جنت ته ولېږئ. اسې هم د الله رب العالمین رحمت د الله په غضب باندې دا ډېر زورور دی. د الله رب العالمین رحمت دا د الله په قهر او په غصه باندې ډېر غالب دی. ان رحمتي سبقت غضبي هو الذي يصلي عليكم وملائكته کی تفسیر ابن کثیر کے علامہ ابن کثیر رحمه الله تعالی د یو حدیث په حواله باندې لیکي وی د الله په خپلو بندگانو باندې صلات دا څه شی دی؟ نو فرمایي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو فرمایل الله رب العالمین د خپلو مؤمنانو بندگانو په باره کې ار وقت فرمائی ان رحمتی سبقت غضبی ان رحمتی سبقت غضبی ان رحمتی سبقت غضبی. فرمائی دا اللہ رب العالمین آغا صلاة دے کم چا قرآن کریم کے اللہ فرمائی دی هو الذی یصلی علیکم. دا اللہ رحمت دا اللہ پا غصہ باندے دیر زورور دے. زما محترم ورونو د دې ماشومانو بچو د قرآن کریم د تلاوت احساس با د دې طالب جان د مدرسې د دې شپو د دې ورځو قدر قیمت با دا به د محشر په میدان کې درته الله ښکاره کوي. ضرور او عزیز او تربور د وړاندې با الله رب العالمین تا ته د جنت تاج در پسروي. نو چې دې تپوس کې الله ما کوم عمل کړو چې ما ته دا ښکلي تاجونه را پسر کړل. خدایا زه خو د خپل عمل د حساب کتاب او د محاسبې په انتظار وم او مال په اډوانس کې د جنت جوړې تا واغوستولې. نو الله رب العالمین با جواب ورته ورکړي بتلاوت ولدکما القرآن. بوډا کاکا بوډۍ ابۍ دا ستاسو د جنت جامې او دا ستاسو د جنت تاجونه دا د هغې بچو د برکته دي کومو بچو چې د قرآن کریم تلاوتونه کړي. الله رب العالمین له د دې ماشومانو بچو د معصومو ژبو نه حیا ورځي چې کله دا ماشومان د الله په کور کې د قرآن کریم تلاوت ته کینی. نو حضرت ابو هریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیه علما سوک چې یو لار باندې روان شو او په هغه لار باندې د تګ مقصد یې د علم حصول وو زه د دین زده کړه کومه
د قرآن لفظ د کوما، د قرآن حفظ د کوما، د قرآن ترجمه د کوما، د قرآن علوم داز د کوما. نبی علیہ السلام مبارک فرمایل سهل الله له به طریقا الى الجنه، الله په دې نیت صرف د کور نه د راوتلو په خاطر باندې دته د جنت لارې دا ورته آسانی کې او دا ورته کولاو کې. وړمبی قدم سره درته الله د جنت دروازې کولاو کې، الله درته د جنت لارې کولاو کې.